یو کس دی هغه د خاکې ماکې جوړوي. مونږ خو چې د کله د خاقو د ډرامو والا وګورو که نه مونږ ویل کافر دی داسې دی په تو ډایرکټ لګو. لیکن والله بعضې پکې داسې خلک شته چې د هغې عقیده ګورې داسې عقیدې څه چې قرآن ویلي. یو کس تللی دی یو ونه ده دا وګوره ملګرو دا ونه ده او په دې پسې د ځینو خلکو دا پلاستیکي دا ټوکړې تړلي دي او دا د دوی عقیده ده چې دې ونه پسې موږ دا وتړو نو موږ له به الله اولاد راکړي. او غټه ونه ده او په هغه ونه کې خلک لګیا دي او دومره دومره کپړې راوړي او په ونې پورې تړي. نو هغه سړی په ویډیو کې وایي چې د دې خلکو په دې عقیده ده چې په دې ونې پورې د کپړه وتړه نو تاله به الله پاک نارینه اولاد درکوي. نو هغه ونه یې ټوله د کپړو نه ډکه کړې ده. دغه کار کافرو کو. د عمر رضی الله تعالی عنہ د نبی علیه السلام په دور کې یو ونه په خدایتوب نیولې وه چې دې لاندې چې کینې دا کار دې کېږي دا عمر رضی الله تعالی عنہ هغه ونه یې کټ کړه. نو دغه علاقې والا ته په کار دا دي چې د عمر رضی الله تعالی عنہ سنت پوره کوي ورشئ او دا ونه د میز نه کټ کوي.